د 15 اګست د سیلاب وروسته د منډې پل لا خو هغه شان نیمګړی پروت دی چې عامولس ته ترې سخت مشکلات راولاړ دي. خو اوس د بازو میاګانو په مشرۍ کې د کلي خلکو په خپلو خرچو عرضي پل جوړ کړی دی، خو انتظامیه وایي چې دا یې لا قانونه کار کړی دی. خو سوال دا دی چې نه خو یې حکومت په خپله دغه پل جوړوي او نه یې ولس ته پرېږدي. 15 میاشته تقریبا چې نه مونږ له دا اے سی ډي سی راغلی دی، صحیح ده، نه مونږ له ام پی ای راغلی دی، نه ام این ای راغلی، نه انور تاج راغلی دی، نه خالد خان راغلی دی، نه زمونږ چې د کلي کم ناظمان دي او دغه دي دا یو قسم نه دی راغلی چې دا وګوري چې یاره د خلکو ته څومره تکلیف دی. کم از کم لکه 4.5 لکه روپۍ دا زموږ ولګېدې، دا د میا صاحب ولګولې، د مختلفو نورو کسانو ولګولې. موږ سره خپلې پیسې نه دا د کسان راله راکوي، په دې باندې روټۍ وخورئ. سهار ټایم کې ته راشې سي صاحب ته ووایه 15 بجې 4 بجې 6 بجې راشه دلته کښېنه چې ته رش وینې، مازدیګر راشه رش وینه. دې وخت کې خو خلک هر سړی مزدور کار دی او نوکر پیشه دی، خپلو کارونو ته تلي. زنانه هم چې چا کله مبارکي او غم ښادي راځي نو سهار وختي کې ځي، دې وخت کې رش څه کوي. دغلته عرضي پل لپاره په اوبو کې د ګټو پیلرې جوړې کړې شوي او تختې پرې ټک وهي او دا ګام یې ځکه اوچت کړو چې خلک به په کښتو کې په کرایانو تلل، د څه له وجې چې ولس د تاوان سره مخ و. خو دا چې ولس ته د پل د نشتون له وجې څه مشکلات دي نو دوی وایي ستاسو مخکې دا اے سی صاحب چې راغی دا به په خپل تروني راغلی، دا به چا رالیږلي. مونږ خو چې دې ړومبې وکتل نو مونږ ویې کو دی مونږ له څه امداد راکوي یا څه پیسې راکوي، نو هغه الټه مونږ ته وایي دا بند کړئ کار. لکه دا د حکومت دا کار دی چې مونږ اول راله په خپل هم نه کوي حکومت او بیا چې مونږ په خپل جیب نه کوو نو بیا وایي دا بند کړئ. نو انشاءالله دا ټول عوام ولاړ دي چې دې مونږ باندې دا پل بندوي، مونږ به ورته دا غټ سړک بند کړو، دا ډیم به پرې بند کړو، دا څه خبره ده. بل خوا انتظامیه د پل د جوړولو د پلان په ځای وایي چې ولس کم پل جوړ کړی دی نو دا لا قانونه دی او دوی به د انتظامیې نه اجازتنامه اخلي. اوس هم که تاسو غیر چاپېره وګورئ نو دومره رش نشته د پسنجر چې یاره هغه دا کښتۍ دارې ټولې ولاړې دي. د پل ضرورت د پل حوالې سره خو به بس ډي صاحب چې پرمیشن ورکړي نو بس دا دې هم ورسره کنټینیو شي. پل ضرورت خو به زه چې وینم نو زه وایم چې څوک شته نه، داسې کښتۍ هم ولاړې دي بهر هغه دي سایډونو ته ولاړې، رش د پسنجرز نشته دی. نو د پل ضرورت خو به د علاقې د خلکو ته هم پته وي چې یاره څومره زیات رشي په یو ځای باندې نو ضرورت محسوسیږي. خو زه نه ګڼم چې یاره دلته کې دومره د آر پار خلکو تلو راتلو رش نشته دی. د اسسټنټ کمشنر خبره په خپل ځای یو لوی سوال دی چې د رش د نشتون له وجې د پل ضرورت نشته، خو سوال دا دی چې د پړانګ غار تحصیل، تنګي تحصیل او شبقدر تحصیل د ولس ترمنځ د رابطې دغه یوازنی پل څومره مهم دی. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز، منډه.